أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه. انتهایی محترم اوریدونکو کتونکو فیسبوک باندې یو کلیپ چلیږي د 2 ورځو نه چې په هغې کې مشهور کذاب او مشهور فتنهګر منیر شاکر قرآن مجید په لاس کې ورسره دی او د پنځپیرانو په یو اجتماع کې خبره کوي چې زما په حوالې سره چې په پنډۍ کې د بیان دته پته ولګېده چې خضر حیات چېرته لرې تللی دی نشته دی نو څنګه چې دا عادت دی ارځي کې چیلنج ورکوي پنډۍ کې م راغی د چیلنج ورکو نو خضر حیات ورته هلته موجود و هغه ورته ویل راځه زما سره کښېنه او دی وتښتېدو زم لعنت الله علی الکاذبین منیر شاکر ظالمه قرآن لاس کې در سره دی د الله دې قرآن نه مونې یېرېدي چې دا دروغ دی ویل قسم دې زما خو بالکل 1% ذهن کې نه راځي چې یو مسلمان سره قرآن مجید ورسره او هغه د الله د قرآن په موجودګۍ کې یعنی لاس کې ورسره د دې نه مونې یېرېږي او دروغ ووایي ما حدیث ولوستو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالمرء کذبا د یو انسان د دروغجن کېدو دپاره دا کافي ده چې هر هغه خبره مخکې نقل کړي چې کومه دا اورېدلي ظالم ملک بری د خپلو کسانو نه تحقیق کړی وی ما خو په پنډۍ کې اول خو ستا دا خبره چې د ارځي کې چیلنج ورکړي دا ستا دروغ دي تا مونږ چیلنج کړو چې کله ما درته جواب درکړو الحمدلله تا تر زړه دوره وشو هسپتال کې پروت وي او د هغې نه پس بیا ما ټولو خلکو ته هر ځای کې ویله منیر شاکر مې ونیسئ زما مخې ته کېنوئ 10,000 روپۍ انعام درکړو ماشاءالله ماشاءالله په کلام کې تا او خضر حیات بیا اگر مچانو په شان تیر چې په خولې نه لاړې ځي او مچان ورباندې ناست یا مرداران هغه دي کتلي هغه شی تاسو دواړو بیا هلته خبره وکړه ما درله چیلنج قبول کو بیا وتښتېدې بیا ما کلام کې ویله که منیر شاکر او خضر حیات چا تیار کړله زموږ مخې ته کېنوله زه ورته خپل وس مطابق 10,000 روپۍ انعام ورکوم په کېنولو باندې سره دویم نمبر د دې نه وروسته خبره چلېده نو هر ځای کې تاسو فساد ګرم کړی الحمدلله مونږ کله فساد نه دی کړی البته تاسو جواب هم په دلیل سره کړی دی قوم هم دې ته نه دی پرېښی چې ټوپک راوالي لول راواخلي مونږ ورته ویل مسایل په دلایلو سره حل کېږي په دلایلو کې مونږ سره کېنوه او ستا د بېغیرتوب دپاره دغه عمره کافي زما پیغام به اورې چې زمونږ پښتانه وایي که نه ما ته خو دغه متل مناسب نه ښکارېږي چې وایي کومه خو چلو خره به پرېږدمه خپل څه د خپل مټ زور چې نه وي که نه انسان د بل نامه اوري تا خو ځان ډېر چوت چوت کوو مفتي یم او ملا یم او پلانکي ته چیلنج ورکوم پلانکي ته چیلنج ورکوم ته ولې نه شې چې موږ سره کښېنې پېښور کې ته م اوسېږې زه م اوسېږم کور ته مې دروبله درځم درته ما ته راځې درلېږم دا منظمري در کوم راځه کښېنه که نه ته ولې یېرېږې یار او خضر حیات په یو پنجابي باندې نن کې هغه پنجابی چې هغه غریب ځای په ځای تختی قسم دی قرآن راواخله ماله په سر کېده وه او بلکې ویډیوګانې مونږ بل ورځ شیر کړي دي ما کم پنجپیری چې ما ته پاسېدو اول خو ما چیلنج نه ورکړی هغې ویل چې ستا چیلنج زمونږ قبول دی ما ورته چیلنج مې نه دی ورکړی چې ته یې ویې چلو چیلنج وګڼه تحریري مې ورته لیکل ورکړه ما ورته اوس مې بوځي خضر حیات ته دې ته نه وتی یار ما ورته ما تې راولې دې ته م نه وتی یار نو زه بل څه شی وکړم تېره وخت پنډۍ کې بیا ناست وم د بیان نه وروسته 1 ګنټه مې تېره کړه د پنډۍ په روډه پورې حیات النبي صلی الله علیه وسلم زنده‌باد مماتیان مرداباد لعنت په تاسو په چو په جلسګاه کې والی شوي دي او پنډۍ قوم راوتی او تا ته هغه نه ښکاري سترګو باندې رچتې ناستې دي زما سره خیر توقع د تا نه نشته دی ځکه د تا حال احوال نه چې زه خبرېږم کوم حالات دي مناسب نه دي چې میډیا ته ووایم چې یو سړی مونځ نه کوي فرض مړ هغه نه به د رشته مونږ امید ولرو قرآن در سره دی ظالمه توبه وباسه غرق به دي کړي الله تعالی او پنځپیریانو ته م وایم ستاسو دغسې مشران دي چې قرآن په لاس کې ورسره یې دروغ وایي کم از کم زمونږ په باره کې خو دا خبرې مه کوئ که نه د یو چا چې شپه ورځ کار دغه وي چې په علمي میدان کې ممکن و بحث وکړو په دلایلو سره آیا د هغوی نه هم کله دا امید کېدی شي هغوی دې وتښتي او کم از کم تاسو پنځپیریانو ته قسم دی زه ټولو ملګرو ته یم بریلیانو پنځپیریانو ته د تیارۍ ضرورت نشته دی تاسو کار تیاری وکړئ مونږ ته 1 ورځ مخکې اطلاع وکړي کتابونه به راخلو په هغه موضوع تاسو مخې ته به کښېنو کور ته هم درتلو ته هم تیار یو که راته راځئ البته تا خبره کړې ده زه تا ته وایم یو ځل ته هم ټرای وکړم خضر حیات تیار که په خپل مرکز کې وې که ما تېرولې او عجیبه خبره داره په هغه شپه خضر حیات هم خبرې نه کوي خبرې څوک کوي مشهور توصیف کاکا شاتم توصیف او هغه هم څه خبرې کوي وایي د مولانا فضل الرحمن نه دې لیکل راوړي چې خبرې
بس بڑا شرم هم څه شي په تاسو په به ناری کې ډوري بدر پسې شرم به ناری کې مې شاکر ځان مشر ما مړه خدای خاطر وکا بریلیانو کې سالنا سین دي پنځبریانو کې ته صرف کیسې کوي او قران راخلې په قران دروغ وي هغه په قران دروغ وي تم په الله دې درته هدایت وکړي زه دغه ویل شم او الله دې ستاسو دروغونه چې دا دومره جرأت کې قران در سره لاس کې راړې دروغ وي الله دې درته هدایت وکړي ما سره نور الفاظ نشته واخر دعوانا الحمدلله ما شاء الله جزاك